ها تاسو اوس موږ څه خبرو وکړو څو کسان تاسو درې کسان یو مسلمانان یو که کافران یو مسلمان او څومره وخت ورسره کېږي چې تاسو ورسره یو یوه میاشتون کېږي چې تاسو ورته راغلي یو او تاسو دې ماشومې له څه راغلي یو ګرانه در باندې او تاسو کم کم تکلیف ورکوو دغې ماشومې ته چې ورباندې ګرانه او دا چغې چې پې وباسو تاسو کتو پر هغه چغې پې وباسو څنګه چغې وهو پې وهو یو دوه درې چغې پې وهو چې وګورو څنګه چغې پې وهو هغه چغې وهو پې وهو پې شابه زر زر وهو بیا سې زر سره وهو تېز پې وهو چې هله کور کې چې په کومې چغې وهو هغه راته ووهه که نه نندي والي به د پلار خو یې چې وایي به نندي والي به نه والي او تاسو کاتوله ولا راتو کاتوله چې ولا راتو بهر بدن نه بهر ګورو کنه کې نو وسو ویلې کور کې نور چا تکلیف ورکاو دغه بلې خور نه تاسو تکلیف ورکاو خو سر ورته پاتې یو سخر نه ورته پاتې یو نو دغه هغې نه تاسو تکلیف ورکاو په هغې هم تاسو راځئ نه خالي بس خولي پې راشو په هغې هم راځئ بله باندې هم راځي هغه باندې تاسو راځئ خدای تباه کا بیا به داسې ظلم کوو پې نه به کوو دلته اسره بټنو څومره دستو به وباسه لکه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ درې واړه قسم خورو چې بیا به دې ماشومې ته هم نه راځو او دې خور له به هم نه راځو مونږ به دې دلته کې ایسارېږو ایسارېږئ به واده ده او که دوکه مو کړه بیا به دا وي بیا به دې نه سخته وي ښه بیا به ډبل خپو درته نیسم تر هغې به سزاګانې در کوم چې درې واړه مې مړه کړي نه خور به ورته نه بځابو بیا به دې ماشومې له هم نه راځو واده شوه غوږونه ونیسو توبه وباسه چې مونږ قسم کوو چې بیا به دو کور ته بلکل مونږ داخلېږو نه نه به راځو زه بسم الله وشام ګوتې وچو ټاټ روز ورته بدن لها ورکو دور وځئ ورکو الټا کړه لاسونه داسې ها رڼا تا خالي خالي که نه ته خو رڼا یې که نه پیری خو نه یې که نه بس بس ټیک شو لږ سر سس که سر سس که به چوپ شه رڼا یې موږ له پاتو بسم الله بس